ډیر عزتمند او محترم مسلمانانو ورونو خويندو نن درته یو نوی او خاص وظیفې سره حاضر یم محترمو د لسم محرم نه مخکې یا د لسم محرم پورې دا وظیفه د ماسخوتن نه وروستو صرف او صرف 3 ځله یعنی 3 مرتبه دا وظیفه وکړئ الله جل شانه بم تمام حاجات تمام مشکلات تمام مصیبتونه تکالیف او پریشانی بدنه الله جل شانه ختم کړي او تاسو چې کوم دعا غواړئ الله جل شانه با هغه دعا تاسو لا ضرور قبلوي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د فارچ خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې امید رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو بروغ جوړ یې په صحت با برابر یې الله جل شانهم د دنیا او آخرت ټول خوشحالي نصیب کړه محترم وداننه وظیفه دا د محرم الحرام د شپو ورځو یو وظیفه ده دا شپې دا ډېرې برکتي شپې ورځې دي الله جل شانه ته ډېرې محبوبې د نبی علیه الصلاۃ والسلام وسی اهل بیت هغوی ته پکې قسمه قسم تکالیف بلکې هغوی پکې شهیدان شوي هم دي محترمو دا د برکت ورځې شپې دي چې زمونږ نه اسې بېسا عبث تېرې نه شي چې موږ پکې دومره عبادات وکړو چې الله جل شانه پې زمونږ نه رضا شي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په دې شپو ورځو کې څوک استغفار وایي توبه وباسي د ګناهونو نه کم ګناهونه دنه په خطا سره په روان سره په رسا سره په پټه په ښکارا په قصدن خطاان چې څومره ګناهونه شوي دي نو د هغې نه توبه ویستونکي یعنی توبه الله جل شانه قبلوي ځکه چې په دې ورځ باندې لسم محرم باندې یوم عاشوره باندې الله جل شانه د بني اسرائیلو یو توبه قبوله کړې وه بل محترمو په دې ورځو کې چې مونږ او تاسو کېدی شي چې یا 2 ورځې روژه یا نهم لسم محرم دا روژه نیول پکار دي یا د لسم او 11 محرم ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله فرمایلي وو چې دا یهود په دې ورځ باندې روژه نیسي که آینده کال نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل ځان طرف ته اشاره وکړه که زه ژوندی ومه نو موږ به 2 ورځې روژه نیسو ځکه چې زموږ د یهودو سره مشابهت را نشي یا به نهمه لسمه نیسو او یا به لسمه او 11 روژه نیسو د دې روژې برکت څه دی الله جل شانه پې د تیر شوي کال ټول ګناهونه معاف کوي محترمو او په دې ورځ باندې چې څوک په لسم محرم باندې څوک ښه خوراک په خپل اهل و عیال باندې وکړي نو الله جل شانه پې د انسان را روان کال ټول د رزق پراخه کوي د رزق تنګستیا ته ختموي محترمو نو چې دا ورځ شپې زمونږ نه عبث تېرې نه شي چې موږ پکې دومره عبادت وکړو چې الله جل شانه باندې پې ځان وبخو محترمو راځو اوس وظیفې طرف ته وظیفه د لسم محرم پورې کول پکار دي چې هره شپه انسان وکړي نو ډېره بهترینه او ډېره لاجوابه وظیفه ده چې دا موږ او تاسو وکړو ډېر مختصر غونډه کې وظیفه ده محترم چې کله د ماسخوتن وروستو یا کله تاسو د کېږئ په دغه ټیم کې هم نو طریقه کار د وظیفې دا دی چې 1 پیره وي یا 3 پیرې وي یا 5 پیرې وي یا 7 پیرې وي چې څومره تاسو نه کېدی شي نو درود پاک په نبی علیه الصلاۃ والسلام لوستل پکار دي دا به ووایئ او بهترین درود چې کوم دی د مانځه والا درود ابراهیمي دی په دې باندې زمونږ هېڅ بیړې نه چپه کېږي ټوله ورځ موبایل او فیسبوک او ورڅه ته ناست دي
نو په دا درود ابراهیمی دا بهترین درود دی، دا پکې ویل پکار دی. بیا د هغې نه وروستو دا الفاظ دا کلمه دا ویل پکار دی 3 پیرې 3 مرتبه، صرف او صرف 3 مرتبه. هغه الفاظ کم دی دا دی: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. بیا د دې نه وروستو 3 پیرې یا مخکې چې څونه پیرې ویلې څو مرتبه هم درود شریف ویلې که 3 مرتبه یې که 5 مرتبه یې که 7 مرتبه یې که 11 مرتبه یې، هغې نه به وروسته هم دا درود شریف ووایې په هغه مقدار باندې. او بیا به د الله جل شانه په دربار کې لاس اوچت کوي او د الله جل شانه نه به د خپلو حاجاتو دپاره د مشکلاتو حل کېدو دپاره تکالیفو پریشانو غمونو افتونو نه پناه غوښتو دپاره به دعاګانې وغواړئ. الله جل شانه به ستاسو دعاګانې ضرور قبلوي او تاسو له به الله جل شانه په رزق کې برکت اچوي، پراخه رزق په در ټول کال درکوي. محترمو، دا وظیفه د 10 محرم الحرام پورې عرش په وکړئ او د نورو خویندورونو سره د صدقه جاریه په نیت باندې لازما شیر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.